अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم صاحبزاده عامر خلیل او نن چې کوم دی تاسو سره ټو شاٹ لګېدلی د دې مطلب ډېر سپیسیفک مطلب دی مطلب دا دی چې نن موږ سره مېلمانه لږ سیوا دي همدغسې ده ګینې زه تا چېرې ځان سره کیمره کې نه الاو کوم خو نن مجبوري وه بل څه لاره نه وه او د ده الله دله سایز داسې ورکړی دی چې هغې کې ایکسټرا کیمرا لګول غواړي نو ګرانو کتونکو څنګه مونږ تاسو سره واده کړی وای چې یاره مونږ به تاسو له بلې هفته کې بیا حاضرېږو یو نوې ټاپک او نورو خوږو مېلمنو سره او هغې نه به مونږ اخلو انفارمیشن او تاسو سره به یې شیر کوو او کوو به ورسره ګپ شپ خو هغې نه مخکې تا راته یو خبر ونه کړه هاو واز یور ویک ټیل می انګریزي ټیک ده الحمدلله بالکل ټیک ده او الحمدلله ویک مې مخه تېره شو یار as in like why do you need to ask me every single week یار انسان دی د لمحې لمحې پته نه لګي او ته خو یو آر ان ریلی هاٹ واټرز کنه رایټ ناو هغه وکیل سره چې تیر ځل ستا کم خبرې شوې وې نو ما یې الله دې خیر وکړي چې د هفته وکیل صاحب سره مې بات کوم ډسکشن به کړو په ډیټیل مونږ لاړو نه خو ته پاکستان کې اوسې کې کنه بی کنفرمینګ او ټیل می سمثینګ نیو دا څه چیرته شوي دي چې تا چانه تاسو کې څنګه یو هغه د الحمدلله مخکې نه ویلي چا ویلي دي چې یار او هوډر خراب یم دا خبر وکړه یو کس یاره کو خراب یم کنه هغه وایي چې یار ډېر خراب یم الحمدلله دا خبر وکړه یو کس دعا لته نو چا ورته څنګه چل شو یاره وی بس وی کس چې کم دی په سر لګېدل خو شکر الحمدلله سترګې بچو انیویز نو بس ازیوم کا چې الحمدلله ما ویک ختی رہی همیشه ښه بس ښه دی زه ته شکرګزار د الله چې درکړې هر حالت کې نو دا ډېره ښه خبره ده ګرانو کتونکو خبرې اترې چې کم دی خیبر فورم زموږ د پروګرام نوم دی ځکه چې په ګپ شپ کې ما دا اناونس نه کړه چې دس از خیبر فورم بلکې اوس بس بار بار وایو اټ از خیبر فورم نو موږ سره چې کم نن مېلمانه راغلي دي ینګسټرز دي recently graduated from Institute of Peace and Conflict and right now the zamung chikam da milmane di dwada chikam di they are linked with a organization called Grow Up and they are activists and بګنه داخلو نه مارک د لالوېدو کې ټایم نو د دې سره بس تاسو تعارف کوو زما رایټ سایډ ته ناست دي الوینا جاوید السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه یم تاسو ښه حالات واقعات وخت سات دنه خو چې د هفتې تاسو کو دی غوسه کیږي how is your life going it's going well alhamdulillah mashallah now it's your turn جی منیبا welcome to the show I believe تاسو او الوینا چې دی یو دغه نه تاسو ګریجویټ شوی تاسو هفته څنګه تیر شو الحمدلله ډیره خطر شو هفته خلک هغه کس نه تاسو کوي چې تیر هفته ور سره ملو شوی نو تاسو ژوند څنګه تیریږي الحمدلله ډیر زیات خطيري now this is right anyways ګرانو کتونکو موږ سره چې کوم مېلمانه راغلي موږ نه زیات چې کوم دی د دې نظر دی په وایلنس اینڈ ایکسټریمزم باندې نو دیټس وای today's the نن پروګرام چې کوم زموږ ټاپک دی that is CVE means countering violence and extremism کا آسان الفاظ کې ویم چې اردو کې ایکسټریمزم ته څه وایي یا پښتو کې انتها پسندي انتها پسندي به موږ څنګه کنټرول کوو لایک تاسو پته نو یا زه چک کولم هیرو رانه رښتیا خبره درته وکم په اردو پښتو یو ځل نه دی په ایرپورټ باندې کس بیگ نه رااله میوه راوویسته کابلي پلاو دپاره موړې وه په جاس اوس درته ځای نه ایرپورټ کې د کابلي پلاو پخ هغې زموږ سامان کولو که موږ پاکستانیانو که نه نو هغې کې میوه راوویسته and what is this انګریز دی مخامخ Well, this is eatable item and it's very sweet and we put it in rice. For نوم مې را نه یېرو بعد کې مې پراټا وواله رایزنس ورته وایي چې هلکه میوې دا نوم دی اوس زه تا ته وایم کچالو ته انګلیش کې څه وایي سوچو تمہارے پاس پورا پروگرام ہے بس جواب درکړل سوچو کا گوگل کا anyways ګرانو کتونکو زما د چټ چاټ به روان وي چې څنګه ما تاسو ته وویلې چې زموږ نن ټاپک دی countering violence and extremism نو وی ویل سٹارٹ اکڑ بکڑ سینه به پوره سو تاسو نه به سٹارټ کو تاسو چې کوم اول خو خپل جرنی باره کې راته وایي چې why you have chosen Institute of Peace and Conflict تاسو دې کې ځکه I knew about this organization چې دا نوې جوړ دی it was established back in 2010 11 12 some ANP government چې کله دلته هغه ټایم جوړ شو نو د دې ضرورت زموږ په دې ریجن کې ضرورت سو او د دې چې کوم اوس ګریجویټس راوځي how they benefit the society in general
زما خو مای پرسنل لکه زما پرسنل پریفرنس ځکه ما سیول سوسایټي لکه سوشل ساينسز ته پریفرنس و بل دا و چې دا چونکه ایمرجنګ ټرند دی سوسایټي کې نن سبا مطلب هغه شانته کې اوس ماحول نه دی موږ سره چې موږ وایو چې لکه پیسفلی خلک اوسېدلی شي آی دن سره څه کانفلکټس وي که هغه ډومestic وي یا سوشل لیول باندې وي نو هغې ریزولوشن لپاره موږ ته څه میکانیزم پکار وي څه داسې طریقه یا څه سیسټم پکار وي چې هغه موږ کاونټر کړو نو زما اوپینین دا دی چې لکه دا چې دی د ایمرجنګ ټایمز چې دی کافي یو ډېر امپورټنټ نیډ و د دې اسټابلیشمنٹ په پېښور یونیورسټي کې او ډفرنٹ یونیورسټیز کې چې دی آل اوور پاکستان یو څو یونیورسټیز دي چې چېرته دا انسټیټیوټس اسټابلیش شو نو د دې کافي ضرورت و بل دا ده چې پیس اینڈ کانفلکٹ سټډیز چې دی هغه ډفرنٹ لکه یو براډ پرسپیکټیو سره ټاپکس باندې چې دی اویرنس شو یا ایجوکیشن شو هغه ورکي هغې کې تاسو سره میډیشن راغی زمونږ پښتون سوسایټي کې چونکې مونږ اوسېږو نو پښتون سوسایټي کې مونږ ته پته چې یو ډېر کامنلی نون دغه دی جرګه سسټم اینډ جرګه سسټم چې دی مطلب ټریډیشنل جرګه سسټم چې دی هغې روټس هم پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کې دي چونکې هغې کې مونږ سره جرګه مار وي هغې کې مونږ سره دوه کانفلکټنګ پارټیز وي هغې په منځ کې څه کانفلکټ وي هغې میډیشن کول نه میډیټر چې وي جرګه مار د دې ټول روټس چې دي پیس اینڈ کانفلکٹ نه دي نو ټریډیشنلی خو مونږ دا هر څه ګورو جنریشن ټو جنریشن دا مونږ ګورو چې را روان دي خو لکه یو پراپر دې له فارم نو چې لکه دا سټډیز چې دی ایز ان اکیډیمیا یا ایز چې دی تاسو یو فیلډ په شان دي چې دا آپټ کوي نو زما خو پرسنل هم دغه و چې زما چونکې هم سوشل ساينسز اور کمپیټیټیو سایډ طرف ته ډېر زیات لکه دغه و انکلینیشن و نو ما ځکه چې د پیس اینڈ کانفلکٹ سټډیز چوز کو سیم کوېسچن ګوز ټو یو منیوه خان تاسو چې کوم دی لکه زمونږ د پېښور په سیمه کې نارملی چې کوم دی هلکانو نه د میټریک او په ایف ایس سی ټایم کې فیمیل چې کوم دی زیاتې نمبر یې اخلي دا یو نن سبا چې تاسو ټرند راوچت کې ایوریج واخلي تاسو ته پته همیشه نه او موږ په دې ټول عمر بیزتی مخړلې ده داسې څه غټه خبره نشته او عزت تو آنے جانے والی چیز ہے بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے نو چوزنگ څنګه میډم خبر ہو که دا یو سایډ پیس اینڈ کانفلکٹ والا سایډ واٹ واز د ریزن فرسٹ سیکنڈ ځکه دا یو نیو کانسیپټ راغلی دی بیک ان 2010-9 کې چې کوم دی دا پراپر ایز اکیډیمک سټډیز رالو چې وی هیو ټو سټډي وایلنس اینڈ ایکسټریمزم او دا خبرې وی هیو پولیټیکل ساينس وی هیو ادر سوشل ساينسز خو سټل دا ډېر بوم سره هم روان دی اینڈ پیپل آر chasing their MSN and field degrees and PhDs even in this subject. Why peace and conflict and the output تاسو څه ونی په سوسایټي باندې یو سیز باید کوم چې دی فوکس په مایکرو لیول کانفلکټس باندې یا ماکرو لیول باندې دی تاسو ته څه خلی کیږي مینلی زما ریزن دلته در راتلو دا چې لکه بیکاز آی بیلونګ ټو ا بیوروکرات فیملی نو زما هغه سایډ ته ډېر زیات رجوع مې چې لکه زه ایگزیکټلی نو اداسې چې یا پولیټیکل ساينس شلو یا نور سوشل ساينسز شو هغه ټول دی کې ایز ا هول کور کیږي دی کې اټول سبجیکټس سایکالوجي شولا یا میتھمیټکس شلو یا وټس ایور نور سبجیکټس دی اپ کې رالل بیا دی کې موږ سره لکه فیمیل ته دومره اویرنس نشته دی یا هغوی ته دومره اجازت نه ملاویږي زموږ پښتون سوسایټي کې سپیشلی نو یو خو دی کې موږ ته د میډیشن او د جرګه سیسټم راته وښودو چې لکه هغه فیمیل کولی شي ځکه چې موږ صرف دا اورېدلی و چې صرف سړي کوي او د سړو چې دی بس یو جرګه سیسټم جوړ شي او چې سړي څه ووایي هغه به اپلای کیږي او هر څنګه کیږي نو هغه یو فیمیل ته چې دی یو اویرنس ورکړلو چې تاسو هم چې دی مخکې تللی شئ میډیشن سیلز زموږ جوړ شوي دي په آی پی سی ایس کې نو آی کې موږ له پراپر ټریننګ راکوي چې تاسو چې دی داسې به میډیشن کوئ داسې چې دی تاسو به پیس بلډ کوئ یا تاسو به یو سپیسیفک کانفلکټ ریزالو کوئ about the minor or the major conflicts no I think چې دا start کیږي د ځان نه تاسو خپل کور نه چې دی میډیشن یا کانفلکټ ریزولوشن سٹارټ کړئ نو تاسو به بهر دنیا ښه کولی شئ هغه کور کې وړوکي جګړې هم راتلی شي کمیونټیز کې هم جګړې راتلی شي نو یو شوډ نو هاو ټو ریزالو دیز ایشوز ایز ا میډیټر اور ایز ا کانفلکٹ ریزالور both of you emphasizes on a point mediation ٹھیک شو جی اینڈ جرګه سیسټم د دواړو په دې زما ته لګي ستاسو جوړې فائنل سبجیکټ هم په دې باندې وی کنه نو تاسو ته هغه چې کوم دی ډېر فرش دی دا کانسیپټ تا نه یو سوال دی که زموږ په کلچر کې میډیشن رول د پاره دا جرګه سیسټم دی سو وای وی نیډ جوډیشي دین او که جوډیشي شته نو وای وی نیډ جرګه فیصله کولو د پاره
اوس به ته دا ویلی شي چې یو سیم نه کار کېږي نو ډوول سیم موبایل څه ضرورت دی خو لکه دا خبره زه نه منم ما مخکې question on this related we don't we don't need what We don't need Jirga justice system. ښه خمایل که justice یاد That is my opinion. ما په خیال جرګه system is ineffective now. یو ټایم کې هغه خپل ټایم او زی او ارسو it is ineffective او هغه decisions زیاتر cases are unimplementable as in هغه کوته avoid کول غواړي یا نه منل غواړي کنه ستاسو ډیر کم دغه کې دی شي هغه سکول شي ٹھیک شو یو ټایم یو زی او هغه او بل چې دی هغه انفلوئنس کړي شي ډیر په اسانه باندې هغه decisions تاسو د بارے کې سوای what do you think about the Jirga system چې هغه اوس دغه شتا yes so certain areas کې به وي overall یو holistic طریقې نه تاسو په خیال هغه سو importance پاتې دی Sir, up to some extent, I resonate with your opinion because da khabar tik ta laka the Jirga system nowadays in Pashtun society laka even though it's prevalent, kafi time na rawan de. So I will talk in a perspective چې څنګه مونږ خپل academics کې ویلي څنګه مونږ چې د په real world applications کې لکه مونږ کتلی څنګه دا کیږي نو کافی داسې لکه کتا سو ګری یو rural area نه تاسو سو کروچت کوي او یو urban side نشي نو چې کم کس urban side ته اوسېږي they will prefer judiciary they will prefer going to the courts for their conflict resolution or any issue they have خو که تاسو in contrast یو rural side ته وګورئ نو هغوی چې دی چونکه کمیونټي ایلډرز په دغه کې کینی په جرګه سیستم کې هغوی جرګې کې کینی نو they have more trust ځکه چې هغوی ته پته ده چې داسې کافي ځایونه دي په کلو کې په دغه کې چې کوم ځای کې جوډیشري اکسس ډېر کم دی حالانکه اوس کافي حد تک هغه ښه شوی دی خو یو خبره ده چې پیپل آر ریزسټنټ ټو چینج هغوی ته پته ده چې لکه موږ چې دی که کوټ ته ځو هغوی ته لګي چې لکه هغه کم مایند سیټ دی هغه چې کوم هغه چینج کیږي نه هغوی ته لګي چې که جرګې والا موږ له څوک فیصله کوي نو هغه به موږ دپاره د کوټ نه زیات ښه وي نو دا کافي لکه یو سټیګمټایز غونته کې مایند سیټ جوړ دی کافي ټایم نه او خلک چې دي دیر هیزیټنټ ټو چینج دیر مایند سیټ هغوی دا نه ایکسپټ کول غواړي چې اوس موږ سره جوډیشري ډزنټ مین چې تاسو به چې د خپله ځای لکه ان پرسن نن سبا ډېر زیات ویب پورټلز هم کولاو دي خو هغه خبره ده چې اویرنس نشته اپلیکیشن صحیح طریقه مطلب خلکو ته اویرنس نشته چې هاو ټو یوز اټ هاو ټو ایکسس اټ نو چې کم رورل ایریاز دي لکه ټرایبل ایریاز هغوی کې اوسه پورې لکه دے فیل لایک چې جرګه سیسټم از وے مور ایفیشینټ اینڈ افیکټیو دین جوډیشري نو که تاسو هغوی ته ځئ او هغوی ته اویرنس ورکوي نو دیٹ از سم ادر پوینټ بٹ آئی فیل لایک چې نن سبا سوسایټي کم چې دی جرګه سیسټم په کافي ځینو کې افیکټیو دی efficient yes بالکل لک کویک الته کې تاسو ریزلټ ملاو شي او موږ تیر پروګرام کې یو خبره کړې وه میډم سره همدغه خبره شوې وه هغې ته ما یو کوټ ویلو جسټس ډیلیډ جسټس ډینایډ د جرګې ټولو نه غټه کوالټي دا ده چې دا کویک جسټس دی ټیک دی غلط دی دی باندې کمنټ کیدی شي بیګا لاست نایټ ما چا څه خبره کېده یو پرابلم دی نو هغې کې هغه راته وویل جرګه کښېنول ما ورته ویل یار ولې جرګه کښېنې فار ایگزامپل هغوی چې څوم فیصله وکړي صحیح نه پرابلم خو ما زوی نه منم لیټ سپوز هغوی به زما څه وکړي هغوی تا اگینسټ دغه وکړي که نه ته یې نه منې هغوی به ستا څه وکړي دې سچویشن کې دې ور کمپلیټلی انفیکټیو نو لایک فایده یې هېڅ هم نشته یا پرابلم خپله چې په کار تاسو مې راوستی وئ پیس اینډ کنفلکټ والا او که نه ایټلیسټ راسو دغه خو به راته ویلې وو که نه جرګه چې کوم دی آی ډو بلیو چې جرګه سیسټم از کویک جسټس خو هغې کې یو وړوکی غوندې پرابلم دی زه غواړم چې جرګه غوندې کویک جسټس وي او چې جسټس دومره تیز وي دومره زیات ښه دی زموږ چې کوم جوډیشري سیسټم دی د هغې خپل یو پیټرن دی ځای ته غلط بالکل نه وایم خو جرګه سیسټم کې پرابلم صرف دی چې کوم د جرګې مشران یا میډیټرز دي فار ایگزامپل they know what is justice and laws and orders او دا خبرې چې د په حقه څوک دی او په ناحقه څوک دی چې د دې فیصله هغه کس صرف کولی شي and recently موږ یو واقعه مو کته په سوشل میډیا ډېره تیزه هغې ته راځو په هغې باندې ډیټیل کې خبره کوم صرف یو څیز بل اډ کړم ما نیوز ویک یو آرټیکل ویلو لږ ټایم پهله یو ریپورټر افغانستان ته لاړو افټر د طالبان کیم انټو پاور او هلته کې چې دی هغه کوټس حوالې سره خبره کول چې 3 قسمه کوټس دي یو چې دی شریعت کوټس دي یو چې دی د عام د لیګل کوټس چې کوم دي او بل جرګه کوټس دي و چې ښځې اوورولمنګلی شری کوټس ته چې هغې زور لګوي ځکه هغه لیګل سیسټم کې هغه مینیپولیټ کیدی شي یا کسان چې دی یا پیسې ورکړي یا دغه ورکړي هغې سناسو وکړي پکې کوم جرګه سیسټم چې هغې کې هغې سړو هغه سایډ چې دی ضرورت نه زیاته خلي او هغې کې هغې انفلوئنس کېږي خو شری کوټس کې بیا هم هغې ته څو حده پورې کویک جسټس هم میلاو شي او دغه میلاو شي نو افغان وومنز are opting for شری کوټس and he is absolutely right شری کوټ کې چې کوم د هغې موډیولز یا لاز دي که نه that is very clear
نو آی کې چې کم دی زمون خو اور اینڈ کې ارسین ختی په دې خبره کوم موږ سره یوړ کې شانته دمه د دمه نه پس واپس راځو سټی ټیوډ ویلکم بیک جی موږ خبره کوله په شرعي کورټس باندې او د جسټس سیستم باندې چې هغه کویک دی یو وړ کې غونته سټوریز تاسو ته کوم دا خبره ما بل چانم تاسو کړ چې اخر زمونږ د جوډیشي سیستم و دی کې دا چې کم لینث اف ډیسیژن میکینګ دی دا ولې داسې دی نو هغه دا ویلې چې زمونږ د کم لا ده کنه دا لکه د انګریزانو ټایم نه را شروع ده اینڈ دا صرف اور صرف دا ډیلیز چې کم دی کنه دیٹ از پارٹ اف د جسټس سیستم وای چې لیټس سے یو کس قتل کړي دی او هغه چې کم دی ته کورټس کې روزانه ذلیل کې شپږو میاشتو دپاره نو هی وډ ریئلایز چې دا ما څومره غټه غلطي کړې ده ولې وي د مرګ نه زیات د مرګ انتظار ګران دی چې هغه وایي زه به نن فیصله کیږي او جسټس به کیږي نن به کیږي نو د هغه ته دا ریئلایزیشن پروسس او دی کې اوس چې کله مینیپولیشن ځان له یو چې څومره دا کیسه اوږدېږي نو منځ کې کسان را ننوځي دی د مرګ نه بچ کېدی هم شي دا یو ځان له سټوري ده خو دیٹ از ډن خبره چې مرګ نه زیات مرګ نه هغه انتظار زیات دا وینا کې او دغه کې او ایز ا کوټ ډیر ما خو دا ونه ویل چې زه وایم چې راته ویلو آی ډونټ اګری وذ ذس جسټس ډیلیډ جسټس ډینایډ اوس دا دغه زه اوس لکه پتا زما شکم راشي او دا عربي کنه زما لاس کی توري نور تا ته پتا زما سکو چې ما ته پتا نور مقدم ملکیس کې هغه ډاکټر ته کوڅوک دی هغه اوس بیا آی ډونټ نو سویم اپیل کوي بیا دغه کوي نو دیٹ از جسټس ډیلیډ یس ټرو ګوره I do agree with you زه تاسو سره بالکل نه خو ما ویل چې دا پروسیجر کې دا شی ولې دی چې بس روزانه جیل نه کس راوالا او نن میجسټریټ سیب نشته دی سبا راشي بل تاریخ دیٹ از جسٹ ټو هغه داغه نه دی داغه سایکولوژیکلی هغه ختمول غواړي چې بالکل دا کم غلطی ما کړې ده الله مې دې دې خلاص کې جست ان کیس کا هغه خلاص هم شي کنه هغه ته بدا شي یادی انیویز واپس راځو جی هغه ته دا اوس یو واقعیا شوی ده social media is I mean pouring everything out of it کنه هغه والا کیسه نو دا چې ما وختي یو خبرو که چې جرګه کې د کس چې څوک فیصله کوي دا هغه نالج ډیر امپورټنٹ دی چې what is right and what is wrong your opinion about it چې دا جرګه سیستم کې چې داسې ډیسیژنز کیږي I don't know زه دا ډیسیژن سیستم پارت نیم پاتې شوی ما سوشل میډیا چې سو انفارمیشن دی سوشل میډیا دی آی کې یو سټوري لاین ورکړی شوی دی او د آی اگینست چې کم دی یو زنانه چې کم دی په کولاو میدان کې شوټ شوی ده سو یور اوپینین اباؤٹ اٹ اینڈ دین ټیل می چې جرګه سیستم داسې زیونه کې چې لیټس سے اټس یو تھنک چې دا غلط شوی دی نو جرګه سیستم فیلیر نه دی دا یو نو یور کمنټس اینڈ یور کمنټس سٹارټینګ ود یو آی فیل لایک چې دا د جرګه سیستم ډیر غټ فیلیر دی مطلب دا غوي چې کم هغه task دی چې کوم دغه دی it is to like give a common ground to people دوه conflicting parties دی یا دوه persons دی هغوی ته یو common ground ورکول دی او common ground هم داسې ورکول دی چې هغوی کوم decision ورکوي چې هغه دواړه parties ته acceptable وي جرګه کې دا دغه شته چې there is biasness in it لکه که یو مطلب همدغه biasness وجه I would say چې لکه دا چې کوم سوشل میډیا باندې د انسیډنٹ وجه نه کم دغه دی نو a lot of people like living in a Pashtun یا जनरली ए पेट्रियार्कल सोसाइटी मर्द को कोई मतलब गलत नहीं देखता अगर वो इस तरह का कोई कत्ल करे माँ रिसेंटली ट्विटर माने काफ़ी दगा कत्ल और लगा सोशल मीडिया माने लगा देर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमेंटिंग च लगा ऑनर किलिंग का खज़ शुरू को नो सड़ी पर दुनिया के योम पाते नशी नो कदा मंगवाई च दा جرګه سیستم فیلیر دی یا نه کدی باندې جرګه کې ناسه شوی او غوي ډیسیژن اخیستي دا ډیر غټ فیلیر دی چې تاسو دا چې دی جسټیفای کوي چې یو کاغي خپل خوخه سره میریج کړی دی هغه که خو کړی دی نو اول خو دیٹ از لایک بیسیک هیومن رائټ لکه ته چا باندې اول خو زموږ ریلیجن دا نه الاو کوي چې ته چې دی لکه نبی پاک خپل ویلي چې یو تا باندې څوک واده فورس کوي نو دیٹ از انویلیډ هغه انویلیډ نو چې لکه ته اوس یو سوسایټي کې داسې ځایږي چې ټیک ته موږ ته پته ده هلته کې پیټریارکي شته هلته کې دا دغه ایلیمنټ شته چې لکه تا باندې بای فورس کېږي دلته فورس کنورژنز کېږي دلته فورس میرجز کېږي فورس لکه خلکو باندې هر قسم کې پرابلمز راځي نو که دې باندې جرګه ناسته شوې آی ایم ناٹ اویر چې جرګه پې ناسته وی اسه دیٹ از لایک مای پارټ اف د نالج نو کدی باندې ناسته شوی وي نو دا به ډیر غټ دغه فیلیر وي چې باوجود دا چې ټیک شو موږ سره جوډیشری هم شته جوډیشری لاز هم موږ سره شته لاز کې چېرته دا خو نه دي لیکلي چې که ته خپل خوښې سره دا کوې نو یو ار ګوینګ ټو بي شاٹ ډاون بای یور فیملی ممبرز یا څه اور که دا وي هم نو دا کیس چې دی بیا جوډیشری طرف ته بوتل پکارو لکه ټیک ته بلوچستان به هم داسې بیکورډ ایریا وي دغه دی خو آی فیل لایک چې ما سر سره ځکه وایي چې آی ریزونیټ هیز اوپینین بیکاز آی فیل لایک چې داسې ځایونو کې د جرګه ډېر غټ فیلیر دا دی چې هغه بایسنس شو کوي
کوي او دغه بایسنس وجې سره چې دی یو ما انوسنٹ انسان چې دی تو they've lost their lives. یو خبره بدلته کې اډ کما چې بانو بیبي هغه خزه چې وشتل شي و هغه مور ریسنټلی یو سټیټمنټ ورکړو په ویډیو باندې وایي په کې دا خبره کړې و چې ټرایبل الډرز جرګه په ناسته و هغه دا فیصله کړو چې کوم ټرایبل الډرز چې کوم مشرانو هغه چې کوم فیصله کړو بالکل ټیکی کړی دا او اټ از اکارډینګ ټو بلوچ ټرایبل کسٹمز. مین پوینٹ پکې دا دی چې اټ از اکارډینګ ټو بلوچ ټرایبل کسٹمز. اسلامي پکې یاد نه کو اف کورس لوی پکې یاد نه کو ځکه الته کې بیل دغه دی کنه. بفور ټیکینګ یور کمنټ د دې یو خبره کې صرف یو چې خزي جرګو ته راغی او د سړو فیصله شروع کې بس کې دا یو خبره خیال ساتي چې موږ ته سلورو اجازه ده په پینځم داس کوي ګوره دا نی په دویم هم داس شروع کو یو بم پاتې دي نه پای کې تاسو ته دغه ساتلی دي نه زما کې پاتې مو د بل خبره کوم پهل نه خوشالي چې پهل نه اجازه ته غشتي نو بیا مې چې تاسو خیر دې چک ځان سره ساتي چې سلورم دې کنه د دویم کې وړې ورانی either راشي. she's a widow or something no ala bata so please taking your comment on it. about this jirga thing چې څنګه الوینا اول چې biasness ده پکې but it is there. جرګه ځکه دی چې بس هغه صدا سي no one is going to take action against you. زدا منما چې جرګه سیستم کې بایسنس شته دی خو هغه د پښتنو یو کایند اف تاسو به وایي چې پہچان دی وی اف لیوینګ دی جرګه سیستم. تاسو ته پته چې لکه زما ته جرګه کې داخلي چې د کور د ښځو د عزت خیال به څنګه ساتي ته به د خپل کور خیال څنګه ساتي تا کر ملمانه راشي ته به څنګه ټریټ کوي all of these things دا ته جوډیشري نه ښي دا ته هم جرګه ښي څه شیزونو کې بایسنس شته دی اف کورس خو چې الته کله مشران کینی نو ون تھنګ چې هغوی خیال ساتي چې لکه مطلب زه د جرګه کې بد نشم چې که ان کیس مال څوک راځي او هغه مال څه سفارش هم کوي نو سباله به دا کلی والا مخامخ چې دی زما سه عزت پاتې نشي زما سه ریپیټیشن پاتې نشي نو هغه ډیر کم دی آئی تھنک ایز کمپیئر ټو جوډیشری ځکه چې بس الته هر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے او جرګه سیستم کې عزت ډیر میټر کوي. اباؤٹ دس بلوچ کیس نو هغه په پښتنو کې ډیر زیات شته دی چې زمونږه ریسنټلی بیکاز آی بیلونګ ټو مومند ایجنسی نو ما ته پته چې لکه جینۍ داسې په خوښه څه وکړي نو عمده رزلټ راوځي چې لکه بس ورشي یو پلار یې مرشي هلکه مړ کړي او جینۍ مړ کړي بیکاز دے تھنک دس از د رائټ تھنګ اونر والا مسله راشي ایگزیکټلی بس عزت باندې وي چې حالکه په چوائس میرج باندې چې کوم د اسلام تعالی پوره اجازه درکړي خو اف کورس موږ پښتنو کې مسله ده موږ سلیکټیو شو چیرته موږ پکارې موږ پښتو اپلای کوو چرته زما او چیرته موږ پکارې ولته موږ اسلام زره نه اسلام کې دا نشته دا پښتو کې نشته. اصل کې اسلام چې دی نن سبا هر چا خپل آئیډیاز مینیپولیټ کړي دي. ایگزیکټلی چرته کې تا ته اسلام اپلائی کول پکار دی چرته کې تا ته لکه لیٹ سپوز اسلام ٹیلز کہ آپ نے زکات دینی ہے اس کو یو ډیر مالدار انسان لیٹ سپوز دے بلونگ فرام ا پشتون فیملی ٹھیک شو هغه ډیر اوپن مایند سیټ به چې نه زکات دانه دی هغه نه دی چې بیا لکه ډیر کروشل میټرز خبره راشي ای کې بنوي چې نه اسلام کې دا دی که اسلام کې د انهریټنس خبره شنو که پښتاني که پنجابیانی که سومی regardless of their ethnicity اگوی پک اسلام راخی عورتوں کو ان کے حقوق دینا بچوں کو ان کے حقوق دینا ایون مردوں کو ان کے حقوق دینا that ټول رائٹس مبارک خبر راشي نو اسلام چې دی هر انسان داسې مولډ کی داسې مینیپولیټ کی چې بس هغوی خپل پرسپیکټیو مطابق چې دی اوپینین ورکړي چې دا اسلام دا وي حالانکه اسلام د دومره ریجډ نه دی اټس ویری فلیکسیبل لکه موږ خپل مسلمانانو اسلام نه ډېر دغه جوړ کړی چې اسلام ډېر ریجډ ریلیجن دی فلیکسیبل دی هغه ته لکه اټونومي درکړه د په میټرز کې چې هغه اټونومي تعالی درکړه یو هاف ټو ایکسرسایز دیٹ اټونومي. موږ دا ټرایبل یو مایند سیټ ورته زوی ما دا موږ دونه ذات انګریډ دی چې پښتون نه تاسو مو کې سپیسیفیکلی لکه آی ډونټ نو اباؤٹ ګرلز یار پښتون کو مسلمان هغه اول سوچ کوي ډایرکټ جواب نه درکې از دې کې موږ ته سوچ کوو چې پښتون کو مسلمان وي د زرګونو کالو نه زه پښتون ما او 1400 سالو نه مسلمان and that does not make any sense موږ په دې ډیر زیات خوشحالي کو چې نه زه خو اول چې پښتون ما اسلام خو بات کړه غلی یار اسلام اوس هیر وذ حضرت آدم علیه السلام خو بس موږ چې دا ټیبل پرې دا دلته سبل سوري دا دیس نو مې زله دا شمه اغل ته وی جوړه بیک گراوند میوزیک شروع دی مې کرا رواني خیر دا خبره چې کوم دي په خپل ځای I do agree د دې پوینټ اف ویو چې کوم دی بالکل صحیح ده ان تم صحیح وي ځکه دی کې دا سه یو ټاپک دی کنه چې دی کې هر د یو کس اوپینین همیشه میټر کوي نه پرابلم څه دی سټانډرډز ډیفرنٹ دي کته اسلام سټانډرډ اخلي نو ستا پښتو سایډ ته کی
ټیک ده کته جوډیشري سټانډرډ اخلي نو که جوډیشري پورا په اسلام باندې امپلیمنٹ کېده نو بیا زموږ د شریعه کوډ څه ضرورت نو دلته چې کله ته سټانډرډ مینیپولیشن شروع کړي نو دا شیزونه چې کم دي همیشه به خلک پرابلمز کې ګیریږي بالکل تا ته سیده ویلې چې یار د زنانه یا د سړي دواړو اجازت یا دغه خواهش نشته دی هغه باندې ته یو میریج یا یو ډیسیژن نشي فورس کولی نو یې نه پس ولې ایگزیکټلی نور پوهې کنه anyways coming towards CVE countering violence and extremism this academic point of view اورل تاسو دواړو نه اوریدل غواړم چې اکیډمیکس کې تاسو ته څنګه کم طریقې سره خی چې یار تاسو به وایلنس څنګه کاونټر کوئ یا کیټر کوئ او د وایلنس یا د ایکسټریمزم پرایمری سټیک هولډرز څوک دي لکه سوسایټي کې جوډیشري دا تاسو یې څوک دي so your comments on it to come violence day, first of all, violence isn't physically harming someone. Violence different types, direct day, indirect day, structural day. This is what we're taught like as part of our curriculum. No, काफी लका violence da मतलब नहीं च ज ला सुचत कम चा बानी या ज सोक उ हम या ज सोक उलम violence da दे च आप कस्ता verbally show, physically show, emotionally show, mentally show त सोक hurt के no that counts in violence. No mong te च दे मतलब youth today mostly youth like dade youth is obviously the future of the country, right? Agar das agar you could say like agar minds dumra ripe shivi nahi wi like sang yo fruit ripe ki mu chagi pakhidal ke das se kafi extremism chide kam target ki like extremist thoughts ya je kam da radicalization de do target wali youth wi zaka chahi ta pata chagi easily manipulate ki da manipulation factor pakhe zaka wi zaka je awareness na wi no violence counter cool چې دی violence counter cool دومره ګران نه چې موږ ته څومره لګي موږ وایو چې لکه دې دپاره به موږ ځو and we need proper لکه څنګه civil society نه help پکار دی موږ جوډیشري دپاره دا یو ګراس روټ لیول باندې موږ چې دی counter cool شو اول خبره خو دا ده چې پتا سو academic institutions کې violence وګورئ no it could be teacher student rivalry that is also a form of violence because today tasar your teacher today if that teacher has beef with you or grudge with you nagata nasta academics ke zoru basi now obviously the students has some grievances other grievances today mostly since we study in Peshawar University and it's very common I hope che da so mind kai na che so guri kho zamung university ki federations der zyad thi yes daga federations there I won't name them but they're like different chunke agui different political ideologies support kai no agui chide extremism or violence chide kana I feel like chida universities ki da federation chide kana chunke majority of the youth chide aga universities ke charashi agui se growth kigi schools and colleges ke zaka che har sab different background razin da se khas growth na kigi aur university ke achanak da chi different backgrounds na shi ta da pata lagi chi sok da se der broad minded di sok der narrow minded di sok shallow minded di no that federations come we per university academic institutions ke dui der zyad like extremism promote ki dui da khai chi like kasta so tas right na milavegi you go for strike you aap thod bol kare ya ye kare to aapko aapke hukuk milenge da yo kisam ki extremism dega na obviously you're going बिल to सो ऑप्शन दे for rights what you can do like kastasu rights violation zama ki kam khpal research de us bachelor's ke it's on grievance redressal چې تاسو څنګه چې د په اکیډمیک انسټیټیوشنز کې د ماشومانو گریونسز شو رائټس شو تاسو هغه څنګه د پاره دیر از ا پراپر میکانیزم فار دیٹ هغه د پاره بیا سپیشل لکه میکانیزم داسې چې یو پروسس دی په زموږ یونیورسيټي کې لکه زه خپل یونیورسيټي ایگزامپل زکه ورکوم بیکاز آی ایم کنډکټینګ د ریسرچ on my university زموږ یونیورسيټي کې گریونس ریډریسل سیل دی there are proper like a channel there's a proper channel چې یو سټوډنټ ته که یو ټیچر نه مسوي یا سنم مسوي هغه پراپر میل په تھرو وایس چانسلر ته کول شي خو چونکه اویرنس نشته ماشومان مغه وایلنس طرف ته دی مغه ایکسټریمزم طرف ته دی لګیا دي نو دغه اویرنس ټول لغټه مسه خو اول اویرنس تا یو تاسو یو سیستم شته تا پته په یونیورسيټي کې سیستم شته honestly I also did not know about that ما ته خپل ریسرچ ما ټاپک رو باسلو ما ته پته لګی چې دا څه میکانیزم دی منیبا زه بتا سن چې لکشن تاسو کومه د خبرې نه بعد ایکسټریمزم حواله سره why do we as a society پښتانه specifically and Pakistani generally tend towards extremism خو یو ورکوټ شان دما خلو او الوینا دا خبرم لګ مخ کې بوزو یا واپس راځو ویلکم بیک ګراوند کوم خبر کې الوینا او منیبا سره الوینا تاسو کوم خبره کوله دا سټوډنټس او فیکلټي هغه ایک خبره کوم هغه گریونس ایڈریس کول هغه کیس کې ما په خیال زیات پاسبل دی کله چې دواړه پارټیز هاف سم سورټ اف پاور رائټ کو زو اوس چې د فیکلټي کې ما ٹھیک شو او تاسو ما سره سو گریوینس د فار ایگزامپل زه چې مارکینګ صحیح نه کوم ٹھیک شو زه چې د
یونیورسيټي کې ټول کسان پیژنم ما یې ناسته پاسته ده صحیح شو د نومي او کو تاسو هغه پراپر سیستم چې یاد کو هغه تھرو هم تاسو چې دی اډریس کو هغه ایشو زه بیا هم منیپولیټ کول شم ډیر ایزلی موږ سوسایټي وی لیو هیر موږ ته پته دا کیږي ایوری ډے And even we have teachers community STC کې د نس exactly STC نه د دې خپل پریزیډنټ وی او د ټیچرز هغه خپل یو کمیونټي شته ده نو honestly اوس ماته نشته به چې څونه افیکټیو دی دا یونیورسيټي پېښور وال سیستم چې تاسو کوم یاد کو خو ما په خیال هغه ډېر ایزلی زه منیپولیټ کولی شم تاسو چې بله لاره نه وي نو تاسو به ډیفینټلی سټرایکس ته راځئ یا نه هغه خو مجبوري شوه که نه نو ما په خیال سم سارټ اف د پاور امبیلنس چې دا طریقې نه کم شي که نه خو هغه بیا ما خبر راشي چې اوورال زموږ کوم لیګل سیستم دی هغې باندې لږ دغه پکار میډل وے ستاسو دواړو خبرو یو میډل وے زه درته دا ووایم you are absolutely right چې ته خپل رایټ اغشتو د پاره یو پاورفل کس سره جنگيږي نو یو نیډ ا کمیونټي یا کسانو یو زور پکار دی چې کم د فیډریشن په صورت کې صحه د پورې او دا فیډریشنز ولې جوړ شي دا هم چا نه پټه خبره نه ده خو دا فیډریشن چې کله پاور کې راشي کنه او د ای زور ډیر شي نو بیا موږ هاستلو کې کتلی چې څه شي نه پرسنلی زه فیډریشنز خلاف زه فیډریشنز خلاف یم خو کله نه کله سولاره پاتې نشي and زه تاسو ته یو ډیر خسته اگزامپل د دې درکم وی هاف فرندز ان پېښور یونیورسيټي and we were in Institute of Management Sciences نو موږ نه به تاسو کولو یار پرونم سټرایک کو پېښور یونیورسيټي کې مې هلته سټرایک نه ایکس کې موږ نه چې کوم دی افیډیویټ ساين کړي چې تاسو به اس قسمه پولیټیکل اکټیویټیز کې انوالو نه نو ان لایک وات ا ډیکیډ لس کالو کې سټانډرډز کې ډیر غټ فرق رااله انسټیټیوټ اف مینجمنٹ ساينسز یو داس ایگزامپل دی تاسو سره په کې پی کې چې هغه په مینجمنٹ انسټیټیوټ کې ون اف دی لیډینګ ون رائټ ناو ځکه نه سټرایک شته په ټایم باندې ستا ایگزامز هم کیږي په ټایم باندې چې کم دی ریسرچز او دا شیزونه هم کیږي اټینډنسز دی پوره نه دي نو ته سټوډنټ نه دے ډونټ کیر تا ته ډیګري ملاویږي کنه ملاویږي نو وین یو اپلای د سټانډرډز نو بیا ستا چې کم د انسټیټیوټ سټانډرډ دی اوچتیږي اینڈ دیٹ از ا لیوینګ ایگزامپل ان فرنٹ اف اس ان کے پی رائټ ناو مینجمنٹ ساينسز کې دا څه پټه خبره نه ایچ سی ویب سټ تاسو کته شي زه دا غي سورسز نه تاسو سره خبرم لیډینګ انسټیټیوټ ان کې پی سو کمینګ بیک ټو یور پوینټ جی منیبا تاسو ما ویلي چې مونږه ایز ا سوسایټي وی ټین ټورډز ایکسټریمز ارسیس کې کلچرل ایکسټریمز چې نه پښتو اټول نه پهلا نور یو جبم نه منو یو لفظ هم پښتو کې نه ایون دو یو جبه کې بل الفاظ بل جبونه هغه نه دا کې ختمي هغه دا کې خو مونږه دیسیس کې ډېر جوړ شي جامع نه پښتو جامع دا پټ شټ پکې چاره واستي لمنې نشته صحیح شو ما بس کلی کې بشمون منډه والے کنه اختر پر زلاډ بیا I was 7 years old ماشوم بس منډه والا لمنې نشته اغه نه علاوه ریلیجیس ایکستریمزم خو ډیفینیټلی دی شیعه سنی شو سیکټریان وایلنس شو صحیح شو مړه سنی او سنی کوم صحیح شو آپس کې دغه دي چې یار ټیک شو چې یار هغه داسې دغه وایي او په داسې طریقې نه مونځ کوي او وغیره پسې مونځ نه کیږي د پسې نه کیږي یو انبار دی د مسلو سوشل ایکستریمزم پښتنو کې یا به دون قابل خلک کی کنا چې هغه انټرنیشنل لیول باندې خپل پہچان جوړ کړي دي او پښتنو د پاکستان دوړ نوم روخانه کړي او بل طرف ته پکې دون د تبوي چې یار دا سودی یار دی مازغه شتم خو نشته یار لایک وی ټین مونږ میډل ګراوند کې مونږ نه پاتې کیږو I don't know ولې دی بارګه تاسو ویل غواړئ چې مونږه از سوسایټي ایکسټریمز خوخو تاسو چې کوم ایشوز اډریس کړل ټول صرف کې پی کې دي هغه زوی مچ ډیر کم یا بلوچستان کې ځکه چلته اویرنس نشته یا څه خو کې پی کې بیکاز دلته هغه خبر راشي چې غیرت ته عزت ته سړی وي چې زه خزه کور نه بهر نشم پرې خو دې ځکه چې زما عزت خرابېږي خلک بسوي اینڈ بیکاز وی تھنک چې لکه مونږ کم کمیونټي کې اوسېږو خلک سوي مونږ ته هغه زیات میټر کوي ایز کمپیر ټو مونږ خپل څه غواړو I'll take my father چې لکه زما پلار چې او هغه مونږ بچار صده کې اوسېدو he took a step هغه راغلو پېښور ته زما تر اوسه ملته دی he lives according to څنګه چې هغه کلی والا خلک اوسېږي and we live according to زمم چې د اسلام آباد یا پېښور والا خلک چې څنګه اوسېږي this is the step you need to take for yourself for your future for your family چې ته غواړې چې ستا فیوچر ښه شي نو ته به دا کې زمونږ د پښتنو یو خو دا مایند سیټ نه چینج کیږي مونږ وایو چې لکه ان کیس که زمونږ دا مایند سیټ چینج شو خلک به سوي زمونږ باره کې ځکه چې اب وایي چې دا خو پښتون پاتې نه شو د عزت نشته دی د کور ښځې داسې ایگزیکټلی بهر بوتللې ان کیس تو when we went to like a foreign country نو ما ته اکثر ما ویل چې دا کپړې سټیټس ما باندې م ورکو
ځکه چې هغه خلک به وګوري بیا به څه وایي چې لکه ستا پلار باره کې به څه سوچ کوي. نو واز لایک ماما بابا دا سوچ کوي نه بابا دا سوچ کوي چې بابا نه کوي بس اټس فاین. ایگزیکټلی زمونږ سړو چې دی بس دا یو مایند سیټ کړی دی چې لکه که مونږ خپل مایند لږ ډایورټ کړلو یا لږ د پښتو نه ووتلو نو بس مونږ هر څه پرېښودل. زمونږ مشرانو مونږ د پاره دا سټانډرډ سیټ کړي دي چې که تاسو دا کارونه وکړل نو تاسو نه په دې کلي کې اوسېدی شئ، نه ستاسو څه عزت شته دی، نه ستاسو د کور څه عزت شته دی. اصل کې پښتانو ته همداسې لګي چې موږ پښتو نه لږ بار ځو موږ به د اسلام نه خارج شو. هغوی ته همداسې دواړې پیرلز ایښي دي چې لکه که مونږ لږ شان د پښتو چې دی لږ شان د مونږ خپل مایند چې لږ کلاو کو نور پرسپیکټیو نه نور اوپینین چې باقي دنیا څنګه چلیږي. ځکه په پاکستان کې تش پښتانه نه دي، دی باندې ډېر خلک به چې افینډ کېږي. مطلب ستاسو خبره چې پښتون نه ته تپوسو کې چې ته پښتون یې که مسلمان دی آیډنټیفای دمسیلز ایز پشتونز. اینډ زه خپله داسې یو محفل کې ناسته شوې یم 3 ورځې دپاره لکه کنټینیوسلی اټ واز ا کیپاسټي بلډینګ ورکشاپ. خو هلته کې ما ته داسې فیل کړو چې زما کیپاسټي بلډینګ به ځای زما برین واشنګ کېږي چې زه صرف پښتانه یم، زما بل څه آیډنټیټي نشته. هغوی چې دی پاکستاني آیډنټیټي نه مني. نو همدغه خبره ده چې لکه مونی به څنګه چې ریجډ مایند سیټ ته هغوی نه چینج کېږي، که هغه کلچرل ویلیوز په باره کې وي، که هغه پولیټیکل وي، که هغه سوشل وي، نو دا مایند سیټ چینج کول ډېر ګران دی. سیډ سټوري ده ډېره. لکه تاسو خبرې وکړئ چې مایند سیټ نه چینج کړي، دا ټولې خبرې موږ اورو پښتون کلچر باره کې کتابونه او دا دوه ځوانان ستاسو مخې ته ناست دي، دا هغه دوه کسان تاسو وایي زنانه بار نه پرېږدي، زمونږ د کور زنانه مونږ ډېر ټایم بار نه پرېږدي، زمونږ خو هغه حالات دي. نو دی را پښتون نه ماډرن پښتون چې هغه بس داسې لږ بیکاره شوي دي. اوس هغه پښتانه لاړه چې په غوږونو به وي مونږ اوس ویکس کوو. ما په خیال ان مای اوپینین پښتانه لایک مونږ چې د پوره دنیا کې ټول هغه ټرایبل دغه یو کنه سوسایټي ازن چې مونږ ټرایبل پاتې شوي یو. نو هغه سیز بیک ان د ډے سل کاله پهله زی تاسو 200 300 400 500 سنم کاله پهله زی نو کله تاسو ټرایبس کې اوسېږي او ټرایبل وارفیر کیږي او نور دغه سره بیا هغه کې دا یو مایند سیټ هغه ټیک شو، هغه یو ضرورت دی چې تاسو خپل کلچر او دغه پس هغه باندې سټاند خلي خپل خلکو باندې دغه درېږي دغه کېږي اگینست other people یا invaders. I don't want to use the word foreigners. صحیح شو. خو بیسیکلی هغه چې کوم تاسو کلچر هغه سنوي ځکه هغه ټایم رولز سوبلو او ګراوند ریالټي سوبلو. خو اوس چې د سیستم ډیر زیات چینج شوی دی، خو مونږ نه یو چینج شوی ورسره. مونږ اوس پورې هغه ټرایبل مایند سیټ کې ناست یو چې نه اوس هم قبیلو جنگ دی او مونږ به همغه طریقې نه پاتې کېږو. بالکل ټیک دی. ریجډ مایند سیټ دی. نن سبا چې کم کس یو براډ مایند سیټ سره دې سوسایټي کې اوسېږي نو هغه څه چلو کې یار از دې نه زم نو دې موو آوټ لاړ شي پنجاب بار ملک یو شی بل شي چې یار از دې سوسایټي کې دې مایند سیټ اسلام آباد یو اسلام آباد نه بعد بس افورډیبিলিټي پورې ده کنه. نو خیر coming back to the topic CVE, the countering violence and extremism. زه به زر تاسو نه موږ سره پروګرام وخت هم ختمېږي لګیا دی. دې ځله به تاسو نه شروع کړو. دا راته ووایي چې what are the steps to counter the extremism. هغه ریلیجس هم دی سوسایټي کې چې کوم ډیر زیات او تاسو چې کوم دی اکیډمیکلی سویلی دی او پریکټیکلی سوی نه سوسایټي کې. اکیډمیکلی خو زم چې هغه د سکول د ټایم نه یوې خبر را روانه ده چې اویرنس پکار دی. ماشومانو ته یو خو ټیچرز ته پیله پکار ده چې تاسو هغوی ته دومره نالج ورکړئ چې دا مونږ لکه فار ایگزامپل ما ته اوسه پورې پته نه وه ما نه یو زما والټ ورک شولو نو ما ته پته نه وه چې زه به اف آی آر خپله څنګه کومه. نو ما ته یو فرینډ مې لینک سینډ کړلو چې ته آنلاین کولی شي. ډېر چاته نشته پته چې د سایبر کرایم دپاره څه لینکس دي یا ته څنګه ویلی شي. اف آی اے څه سټیپس ایگزیکټلی د فیملی نه سٹارټ کېدل پکار دي. زمونږ پښتون سوسایټي کې فیملی سپورټیو نه بالکل. جنې کلم دا نشي ویلی چې ما ته بهر یا ټیچر څه وویل یا سټوډنټ څه وویل یا ایگزیکټلی اخو پیله یریږي نو چې کله خبره ډېر مخکې لاړه شي نو بیا همدغه خبره راشي سړي وایي چې بس په دې سبق ختم کړي ځکه چې دا د کور عزت خرابوي. نو فرست اف اول زه به وایم چې زه د خپل کور عزت وساتم چې زه خپل پلار له داسې خبره رانړم او زما د پلار د پاره هم دا ډېره د شرم خبرې چې هغه وایي چې داسې سین دی. بیا چې څنګه لکه زموږ یونیورسټي کې داسې څه د اکشن د پاره څه کمیټیز جوړ شوي دي نو آی ډونټ تھنک دومره افیکټیو دي. لکه جوړ شوي به ای خو که تاسو لاړم شئ نو زه وایم چې که تاسو لیټس سے ټیچر تاسو هراس کړي
نو ماته نه لګي چې هغه به داسې اکشن واخلي هغه به تاسو وایي چې بس ټیچر نه لري اوسه او دا اوکا او بس مونږ ستاسو لپاره او سره لانجه مکه خلک بس وی را پورې او بس تا عزت ته او پلار به درته سوي نه دې کیس کې به عزت هم ستا کیږي ځکه سړی دی او ته زنانه Exactly. او دا مسله چې کومه دا ګوره زه د دې دا بالکل ټیک وایي چې کدا یو کیس دی هغه کو هایلایټ کو چې لکه یو جنې دا هغه کو خبره کور کې نشي کوله نو لیټ سي هغه کولی نشي بیا معاملہ خراب شي او خبره ډیره مخ کې لاړه شي کاغه کور کې خبره وکي څنګه الګ کولاو خبره کله کله مور سره کې مور فلانه ډینګړې یو شی بل شي کنه الکان کوي مور سره چې کوم الکان کلوز یې کوي نو د جنې د پاره سي پلار شرمې خاندان شرمې فلانه شرمې او زوی د پاره سوي ما ته ماشوموالي کې هغه ترور دی راته ویلي چې ستا دومره ښکلې دی چې دی لوی شي جنکې به ورپسې منډې وي نو د دې مایند سیټ دلته دا دی چې الګ د پاره دا سپورټ دی زما رور باریکی ویلو زه خو دومره خستانه زما باریکی ویلي چې دې چرته ملاړو ټول به منډې وي استاد لپاره یې ویلي اسم نه نه دا خبره انسانانو لپاره یې کنه ډایناسورس دې نه بیل دي خیر دا لایف ته دی چې هر رنګ خبره وتا سو اوري نو کاونټرینګ کې تاسو یو سوشل اسپیکټ یاد کو نو کمینګ ټورډز د سوسایټل اسپیکټ سوسایټي کې تاسو دا کاونټر کولو د لپاره سټیپس پکار دي ګوري ټول ناول خو چې د کومه وایلنس یادو ایکستریمزم یادو د دې روټ کاز دا چې خلکو کې اکسپټنس نشته ټالرنس نشته زه د بل بلډ دیٹ ټالرنس لکه موږ ریمیډیز طرف ته روان یو کنه دا ټالرنس په سوسایټي لیول باندې دا سکیږي چې تاسو خلک ټرین کړئ یو ټرین پیپل یو ګیو them awareness not awareness چې تاسو لاړ شي کینی هغه کینی بس دوه درې خبرې وته کوي څنګه ما تاسو چې سوسایټي سیول سوسایټي کې چې موږ کار کوو نو there are different types of there are different organizations چې کوم په دې باندې کار کوي په countering violence extremism موږ سره NECTA زموږ لکه فیډرل لیول باندې it is for countering violence extremism نو لکه داسې دغه دي داسې انسټیټیوشنز موږ سره داسې ادارې شته چې هغه جوډیشري هیلپ هم اخیستی شي داسې لکه لاز امپلیمنټ کول تش دا نه چې لکه لا دی او بس ته وګورئ چې دا لا دی لا فالو کول مي نو په سوسایټي کې دا چې دی اول خو خلکو کې ټالرنس چې دی پیدا کول it's very difficult چې لکه ته یو کس ته دا وایي چې ته ځان کې ټالرنس راولې یا څه اول خو زه ما کې ټالرنس نشته چې بل کس که زما اوپینین سره چې دی هغوی مطلب اوپینین نه ریزونیټ کېږي نه پیرالل راځي زه به چې دی یا به آی ویل بیکم اګریسیو یا څه نو دغه چې دی دا اول ستاسو منیبه چې څنګه خبرو کړي چې دا د کور نه شروع کېږي یو ماشوم ته دا خبره کانسټنټلی ویډ کړي چې دا کار غلط دی دا کار غلط دی ایون دا کار به غلط نه نو چې ته ستا اپبرینګینګ داسې وشي چې ته یو کس اوپینین سره یا یو کس مایند سیټ سره ته چې دی لکه ته ایکسپټ نشي کولی که هغه ریلیجس وي که هغه سوشل طرف ته وي یا جنرلی که ته لکه ایکسپټنس نشي ساتلی نو اول خو وی شوډ سټارټ فرام د ګراس روټ را دی چې تاسو ماشومان when you're upbringing your kids نو تاسو هغوی ته داسې ویلیوز مه ښایي چې هغې ویلیوز نه تاسو بل کس ته چې دی هارم دغه کوي لکه پرووک کولی شي یا څه کولی شي بل چې سوسایټي لیول باندې موږ راشو نو اویرنس چې دی اویرنس ناٹ ان د فارم اف سیمینارز بٹ سمثینګ دیٹ از پریکټیکل چې چېرته کې تاسو چې دی ډفرنٹ کمیونټیز نه خلک یو ځای راولئ ډفرنٹ ریلیجس کمیونټیز نه راولئ نو هغه چې دی که هغه انټرفیث هارمني په تھرو شو ځکه چې موسټلی زموږ په کنټري کې په ریلیجس extremism باندې انټرنیشنلی تاسو ګوري نو د mortality rate ډیر هاي دی religious problem چې راشي ډیر زیات خلک چې کوم دی پکې خپل and we're currently like we're working we did work on interfaith harmony نو لکه دغه I feel like چې دا aspects دا سدي کړي چې دا به په awareness دا نه چې ته شغوی ته خبرې وکړي ته practically هغوی یو ځای راولې هغوی activities کې involve کې په civil society کې different چې دی هغوی تاسو هغوی له projects داسې ورکړي چې هغوی जब वो मिल बैठ के कोई काम करेंगे तो उनको ये पता होगा कि हाँ मैं अगर कोई बात करूँ तो अगर मेरे कहीं बल कम्युनिटी वाला रिलीजियस कम्युनिटी वाला या इवन बल कम्युनिटी वाला कस चागा एक्सेप्ट कई नो दस चीज़ें लका प्रैक्टिकली तासो टॉलरेंस बिल्कुल शी खलको की मुनीबा अलविना چې کوم خبرو کا هغه مایند سیټ حواله سره وکړه چې مایند څنګه انفلوئنس کیږي او څنګه موږ چې ټیکل کولی شو خو دې کې سوشل فیکٹرز هم ډیر زیات دي خلک کوم چې ایکسټریمزم طرف ته یا پوش کیږي یا پول کیږي او هغه آی طرف ته زیات چې د مایل شینو هغه سوشل ایشوز سپیسیفیکلی فاینانشل او نور هم داسې وی کوم چې ډیر زیات هغه افیکټ کوي تاسو په خل هغه سونه غټ چې فیکٹر دی په دې کې صرف مایند دی یا نه موږ ته په دې سوشل اسپیکټ باندې کار پکار دی نه کار خو دې ځکه چې الوینا یو خبره وکړه نو هغې سره ما مایند کې دا خبره راغله چې زموږ ګورنمنټ دا ډېره غټه فلا ده که نه
چې تاسو پنجاب سایډ والا خلک څنګه ټریټ کوي تاسو کې پی والا څنګه ټریټ کوي Yes. دی چې دا ایکسټریمیست دي کنه دی کې دا سوچ زکم دی هغه وی چې اغي څنګه ټریټ کیږي تاسو چې ګوري بم بلاست بدلته کیږي تاسو ټیرریزم دلته کیږي څوک د خلینا سم خبره را وباسي نو بس هغه په دوه مورز نه په درې مورز به تاسو خبرې کی نو هغه به شهید شوی نو آی تھنک چې یو خو دغه د وجه خلک ایکسټریمیزم ته ځي بل بیکاز یو هغه اپر او لوور کلاس والی یو کلاش راشي کنه لکه فار ایگزامپل پیلا لیټس Have or سے have nots. ایگزیکټلی که زما لیټس سے ز په سکالرشپ باندې یو پرایویټ سکول ته راغلم زه خلکو سره نشم کمپیټ کولای دا غي مایند سیټ سره نشم کمپیټ کولای نو ما کې به هغه سوچ راځي چې زما مور او پلار مال ولې نشي کولای هغه لچې کوي نو زه بخپل مور او پلار سره هغه کلاشز به مې راځي زه چې سباله مخکې لاړ شم ما ته به دا ټول خلک بد لګي بیکاز زما هغه مایند سیټ به داسې جوړ شوی چې لکه بیکاز اف آی کین ناٹ کمپیټ وذ دم نو مطلب دی خنه دی زما یو مایند سیټ به جوړ شوی چې دیر د نیگیټیو پیپل دی زمونږ په سوسایټي کې یو نیگیټیو ایمیج پورټری کوي اینڈ بیکاز پاورفل خلک اسیم په پاکستان کې د سٹارټ نه چې ډیر مخکې روان دي نو غریبانو چې تاسو کلم تاسو کوي نو غي وی چې بس زمونږ سکه دی شي پاکستان کې اوړه ګران شو بس مونږ د وایلنس یا د ایکسټریمیزم کې یو ټولو نه غټ کاز دی زما حساب سره تاسو خپل آنسرز ډیفرنٹ کې دي شي and that is injustice چې کله injustice in society وی کنه there has to be لکه هغه کاونټر کولو د پاره extremism وی او ته چې justice ته په یو پیټرن کې وګورې کنه دی یو خبرو چې پنجاب والا څنګه ټریټ کوي او کے پی یا بلوچستان څنګه ټریټ کیږي یا سند څنګه ټریټ کیږي چلو سند هم پنجاب سره یو ځای کوي نو there is a huge difference خلک خپل رائټس اغشتو د پاره به وایلنٹ کی اوس دا چې تاسو په غټ لیول باندې خبره کې کنه خو کو واپس موږ راشو هغه یونیورسيټي فدریشن کور کې دا حالات دي هغه باندې هم دغه اپلای کیږي جسټس دی هغه باندې هم وایلنس کی کور کې په رونو خويندو ترمنځ چې کوم دی یو وایلنٹ دی ولې چې مشرې مې زیات وخت مشر پلار په زیاده نه نه زمون زمې ګور کور کې یو مشرې یو کشرې منظمی په کیسه به صحیح middle child completely ignored. بس مشر پلار په زیاده وړو کې اگزامپل زه درکم مشرور به وي مورې زما په سر درد ولې بچي سدي خوړلې دي سر د لومند چې د لروړم او چې مونږ یې لګ په سر مې درد یا طبيعت موبایل نه مګورا فرج د پاس موبایل مګورا موبایل مګورا نه مونږ ته وایي فرج د پاسه ګولې پرته خو اوخره ګری مونږه مازغه مخوره موبایل هغه زمانه کې نو چې کله هم بسر دو اوس موږ ډیر زړیو خیر موږ سره پروګرام وخت چې کم دی ختمېدو والا دی تhank you so much Elvina Javed and Muniba Khan for sharing your views on CVE that is countering violence and extremism hopefully زموږ د چې کوم ویورز دي دای ودا پروګرام خوشوي وي دا یو داسې ټاپک دی چې د سره په یو غنټه کې جسټس کول ډیر ګران کار دی زموږ دا یو پیټرن اف پروګرامز را روان دي چې موږ هم په جسټس سیستم باندې خبره کوو کاغه جوډیشري والا ملمر راشي د سیول سوسایټي نه یا سټوډنټس یو پوینټ اف ویو موږ راشي یا د یوث یو پوینټ اف ویو موږ راشي دا ختمې دی نشي دس از ان آن ګوینګ پروسس او په دې باندې مودونه چې کوم د یو ان ام کار کوي لګیا دی یو ان چې د کاونټرینګ بسنګا کې د کې دچا یو ټولو نه غټ رول چې کوم د ټیم په کاونټرینګ ان وایلنس ان ایکسټریمیزم کې د ټولو نه ډومیننٹ رول دیٹ از میډیا میډیا باندې چې کله خلک پوینټ اف ویو اوري نن سبا کته خیال کړي everybody has something to say about political system something to say about judiciary system biased opinion اخلي چې سم اخلي خو هغه سره نور opinions رايوزي کې خپل opinion ته جوړ کی یو د سوشل میډیا opinion واخلي یو د میډیا واخلي I don't want to comment on it چې دې ټیک دی کده ټیک دی هغه نه خپل opinion at least جوړولو د لپاره انفارمیشن شته کله نن سبا سره روان دي او خلکو ته لګي چې یار زما دوست څوک دی دشمن څوک دی او زما د لپاره خص دي نو دای مینز چې کوم دی that is information through media که سوشل دا کار سره نو that is the reason چې زه د میډیا رول د کې ډېر امپورټنت ګڼم ځکه چې په یو ټایم ستاسو ټریننګ پروګرام دی یا سیمینار دی maybe 100 people maybe 200 people maybe ډېر خلکو ته په سوشل میډیا هغه ستاسو خبرې مرونه رسي خو دا پروګرام کم سے کم لکونه کروڑونه خلک چې وګوري نو اټ هاز ا وایډ امپیکټ او اینه ضروری نه ده تاسو وایي چې په میډیا به یو کس لا مایند سیټ چینج کی چینج نه کی د یوث مایند سیټ کو چینج کولو د لپاره یو کس پکاري چې په ممبر یا په چرته ودرېږي یو دوه خبرې وکړي نو بیا دې تم تیاری چې بس دا درس دی او زه جنت کېم دومره یو چې کم دی هغه وي so thank you so much for coming and sharing your views and زما طرف نه خو sign out and او دی نیکسټ ویک بیا ملاقات کوو ان شاء الله یو بل ټاپک سره
او هغه پر مالا او عامر خلیل الله اجازه راکړي دلوي خدای الله پامان. پامان.